نو ګورئ دې مبارک فرمایي چې التصوف خلق، تصوف چې د اخلاق دي. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف، څوک چې په خلقو کې په اخلاقو کې پتا باندې زیات اوچت وي دی او په تصوف کې زیات اوچت. همدارنګه شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه دا یو ډیره لوی هستی تیر شوی، ډیر کرامات الله تعالی جل جلاله د مبارک تور کړیو. د مبارک فرمای چې التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف چې دی په 8 خصلتونو باندې مبنی دی، په 8 خصلتونو باندې. حضرت جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ فرمائی التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف چې دی په 8 خصلتونو باندې مبنی دی. السخاء والرضاء والصبر والإشارة والغربة ولبس السوء ولبس الصوف والسياحة والفقر. دا 8 سيزونه دي چې تصوف په دې باندې ولاړ دی، بنا د تصوف په دې 8 سيزونو باندې. یو دا غینه سخا ده، دویم نمبر رضا ده، دریم نمبر صبر، سلورم نمبر اشارت، پنځم نمبر غربت، شپږم نمبر اچول د وړۍ د جامود، اوم نمبر سیاحت دی سیر کول، اتم نمبر فقر. اوس هغه مبارک د دې په مبارک کې لږ تشریح. اما السخاء فلابراهیم، هر چې سخا ده دا غي نمونه ابراهیم علیه السلام مبارک. د سخاوت نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام چې د خپل ځان نه واخلا تر خپل بچی پورې هر څه د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره قربان دي. دویم نمبر واما الرضواء فلاسماعیل، د رضا نمونه حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام چې د الله پاک د رضا د پاره د الله د رضا په خاطر باندې په سر او چشم خپل ځان د ذبح کولو د پاره پیش او بیا خپل پلار ته فرمایل چې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. کم یو امر چې د خپل مولا جل مجده د طرف نه ته شوی دی نو هغه تیزی سره سرته ورسوه، نو الله دې د رضا په مقام باندې مشرف ګرځولی او د هغې نمونه اسماعیل علیه السلام. دریم نمبر واما الصبر فلایوب علیه السلام، او د صبر نمونه چې دا هغه حضرت سیدنا ایوب علیه السلام مبارک چې د الله تعالی جل جلاله د غیرت په خاطر باندې د خپل وسیع خاندان د بچو او بیبیانو د خپل سترګو د وړاندې هلاکېدل، دارنګې د خپل ټول بدن مبارک د بیمار کېدلو تکلیف په نهایت صبر سره برداشت، نو دغه نمونه د صبر ایوب علیه السلام وګرځېد. واما الاشاره فلزکریا علیه السلام، او د اشارې نمونه چې دی حضرت زکریا علیه السلام مبارک چې د الله تعالی جل جلاله د حکم په تعمیل کې خبرې بندې کې او څو ورځې پورې د مبارک صرف په اشارو باندې خبرې کول، نو خبرې نه کول او بندول داسې معمولی کار خلت د مبارک د الله د حکم په تعمیل کې تر څو ورځې پورې خبرې نه وي کړې. الله تعالی جل جلاله چې دی نو دې دا هغه اشارې نمونه وګرځوله. واما الغربة فليحيى علیه السلام، او د
غربت نمونه چې دی حضرت یحیی علیه السلام. حضرت یحیی علیه السلام د غربت نه مراد اجنبي کېدل. اوس د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر باندې د مبارک چې دی یعنی د خپل وطن کې د خپلوانو سره هغه قطع تعلق ځان د هغې نه بېګانه کوم چې نافرمان او د هغو سره یې تعلق پرېښو د الله په خاطر باندې په خپل وطن کې چې د چا خپلوان وي رشته دار وي د هغې نه چې سړی خپل ځان راغون کړي او د هغې سره خپل تعلق پرېږدي واقعي نور خلک به د څه خپل شي لیکن د په خپل وطن کې چې دغه خپل ځان د خپلوانو نه بېګانه کړ دا د الله د غیرت په خاطر باندې د مبارک چې دی د الله د رضا په خاطر باندې د هغې سره خپل د خپلوۍ تعلق پرېښود کوم چې د دې په قوم کې نافرمانه خلک مونږ هم په مانځه کې وایو که نه ونخلع ونترک من یفجرک خو مونږ ورسره تعلق پرې نه ښود مونږ ورسره تعلق پرې نه ښود څوک چې زمونږ په خاندان کې نافرمانه خلک دا یحیی علیه السلام مبارک چې دا نمونه وه او دارنګې واما لبس الصوف فلموسی علیه السلام او د وړۍ د لباس د اچولو نمونه چې دی حضرت موسی علیه السلام مبارک چې د وړۍ لباس به اچول اوس د وړۍ لباس اچول څه معمولي کار خو نه دی خو دا وضاحت ځکه نه کوم چې یو ټاپک به زمونږ صرف هم په دې باندې چې په تصوف کې یعنی د تصوف نه مراد د وړۍ جامې اچول نو په هغې باندې ډېر دلایل دی به بیا زه تاسو ته انشاءالله په بل یو درس کې بیا هغه ټول بیان کړم واما السیاحة فلعیسی علیه السلام او د سیاحت نمونه چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې د مبارک به د کوره ووتو په څو ورځې به د کور نه بهر وګرځېدو به سیر به یې کولو تګ به یې کولو په ځمکې د مولا جل مجده باندې صرف یو پیاله ځان سره اخیستی وه یو ګومن ځان سره اخیستی وه د کوره وتی په لاره کې یو کس ولیدو چې هغه د پیالۍ په ځای د لاس په چونګ کې اوبه څښلې د مبارک چې وکته چې ما پیالۍ ځان سره ایسو لاسونه خو مال هم الله پاک را کړي بس هغه پیالۍ وغورځوله بیا به اوبه په لپه باندې څښلې هغه پیالۍ یې وغورځول اوس ګومند ورسره وه په لار روان یو کس ولیدو چې هغه د ګومند په ځای په ویښتو کې په خپلو ګوتو سره خلال کول د مبارک ګومند واخیسته وغورځوله مال هم الله لاسونه را کړي زما هم ګوتې شته دی په ګومند باندې د ویښتو خلال کوم نو د خپل لاس په ګوتو باندې ولې نه کوم نو ګومند یې وغورځوله نو الله تعالی جل جلاله چې دی نمونه د سیاحت عیسی علیه السلام مبارک ګرځولې او اولیاء الله چې دی په دنیا کې ګرځي دا کاکا سے په کم غر کې پروت دی دا چې دی نو پیر بابا رحمت الله علیه په کم غر کې پروت دی د دې به ګرځېده په دنیا کې دا اصحاب بابا دا خو ډېر صحابه کرام دي د جهاد دپاره سیر کړی په ځمکه کې کوم ځای ته راغلي مدینه منوره مونږ په الله نه په زارو باندې غواړو او هغوی مدینه منوره د محبوب د خاطره پرېښې ده د دین د خاطره پرېښې ده او دلته زمونږ په پاکستان کې په یعنی په عجمو کې هغه ځای د ځان لپاره خوښ کړو دلته شهیدان شو تر قیامته په هغې کې اوسېږي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا یو جرنیل د صحابه کرامو ایران د ده په لاس الله فتح کړی و لیکن په چینا کې د هغه مزار دا سیاحت چې دوی کړی دا ټول
په حقیقت کې د الله اولیاء او فقراء او دغه سیاحت دی کړی دی په کوم یو مشن چې دی وتی دي هغه سیاحت کې دی کامیاب شوی عیسی علیه السلام مبارک د سیاحت نمونه وا واما الفقر فلمحمد صلی الله علیه وسلم او د فقر نمونه چې دی هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې د مبارک ته د الله جل جلاله د طرف نه تروي زمين د خزانو کنجانې دا ورته پیش کړی شو چې یاره د شان او شوکت سره خپل زندگی تیره آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک داغي پځې باندې یو ورځ یعنی په مړه کې ډوډۍ خوړل او 2 ورځې نهر تیرول دې ځان لخوا او وی فرمایل چې الفقر فخری په فقیره باندې زما فخر او دعا به کوله چې اللهم احینی مسکینا یا الله ما ژوندم مسکین لرا وامتنی مسکینا ما ته چې کله مقرر نیټه راځي هغه وخت کې مې مسکین لرا واحشرنی فی زمرة المساکین او د قیامت پر ورځ زما حشر د مسکینانو په ډله کې وکړه نو دا فقر نمونه چې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اوس د اصلي صوفي او صاف چې دی چې کومو صوفیه کرامو بیان کړی دي باید د چې مونږ په هغې باندې خپل ځان لږ پیږ تصوف او صوفي در حاصل د لفظ صفا نه مشتق او د هغې ضد چې دی نو دا کدر دی کدر کدورت چې ورته وایي چا چې خپل اخلاق او معاملات ښایسته که او خپل طبیعت د کدوراتو او د خیرو نه پاک او صاف که او د اسلام یعنی د حق تعالی جل جلاله د صحیح بندګۍ وصف په خپل ځان کې پیدا که نو دته صوفي وایي دی صوفي جوړ شي او په اهل د تصوف کې داخل شو دغه سيزونه چې کله په دې کې پیدا شنو صوفي ورته وایي نو تصوف او صوفي چې دی دا په حقیقت کې د لفظ د صفانه مشتق الله دې زمونږه په ظاهر او باطن کې صفائی راولي زمونږه او تاسو مرشد د دې طریقې نقشبندي او ډېر لوی اهم شخصیت حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرهندی رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک په مکتوبات شریف کې په اول دفتر کې په 13مه صفحه باندې دا خبره ذکر کړې ده چې یاره د مرتبو د ولایتنا انتهایی مرتبه چې دی دا مقام د عبدیت مقام د عبدیت او په درجو د ولایت کې د مقام عبدیت نه مخکې یو مقام هم نشته عبدیت مقام باندې چې څوک مشرف شي دا الله تعالی جل جلاله په ډېر اعلی مقام باندې مشرف وګرځاو او د سیر او د سلوک نه مقصود چې د نفس اماره تزکیه ده او دارنګي د الله تعالی جل جلاله یعنی اطاعت کول دي او دې د پاره چې د دروغجنو خدایانو د عبادت نه دی خپل ځان بچ کی او نجات حاصل کی د نفسانی خواهشاتو د وجود نه چې کوم سيزونه پیدا شوي دي هغه ته دې یعنی د دروغجنو خدایانو نسبت کوي او دارنګ په حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله واحد برحق نه علاوه څوک هم د توجه قبله د پاتې نشي د توجه د هر وخت د الله جل مجده طرف ته وي
نو دغه ته مقام د عبدیت وای. امام ربانی مجدد الفصالی رحمت الله تعالی علیه په مکتوبات شریف کې د دې په باره کې مبتدا خبره ذکر کړې. د اهل تصوف درې قسمونه دي. دا په آخره کې تاسو ته وایم، بیا به ان شاء الله دعا وکړو. د اهل تصوف په نسبت باندې د صوفیای کرامو درې قسمونه دي. یو تا صوفي وای، دویم تا متصوف وای، او دریم تا مستصوف وای. یو صوفي دی، بل متصوف دی، بل مستصوف دی. صوفي چې دی هغه کس ته وایي چې خپل ځان په حق کې فنا کړي، خپل ځان په حق کې فنا کړي او په هغه کې هیڅ قدرت او خیرنواله پاتې نشي، د صوفي وایي. دویم نمبر متصوف، دا هغه کس ته وایي چې په مجاهدې سره د هغه یعنی د هغه درجې د صوفي د حاصلولو دپاره او د صحیح صوفي جوړولو دپاره کوشش کوي، دته متصوف وایي. دی چې وګوري چېرې دا صوفي دی زم د ده غوندې شم، نو دی هغه څیزونه په خپل ځان کې راوستل غواړي، کوشش کوي چې زم دقه مقام ته ورسم. نو دا کوشش کول د ده د ښه درجې د حاصلولو د صوفي دا چې دی د ده دپاره دا ده چې من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم یو قوم سره تشبیه اختیار کړي، الله پاک دې د هغې نه ګرځوي. د دې کوشش په برکت الله دیم د صوفي په مقام باندې بیا مشرف ګرځوي. او دریم نمبر چې دی مستصوف دی، دا هغه کس ته وایي چې د دنیا د مال او متاع او د مرتبې او د عزت حاصلولو دپاره د اهل تصوف پیښې کوي، د هغې طور او طریقې ادا کوي. لیکن د صفا او د تصوف نه هغه لره څه نه وي او خبر نه وي، دی خبر هم د هغې نه نه چې تصوف څه ته وایي او صوفي څه ته وایي. صرف هغه لباس د هغې په ځان باندې اچولی وي. د داسې خلکو په باره کې صوفیه کرام فرمایي چې المستصوفو، دا مستصوف چې دی نو عند الصوفیت کالذباب، دی د صوفیاو په نسبت باندې د مچ په شان سپک او حقیر دی، قابل نفرت دی. وعند غیرهم کالذئاب، او دی د صوفیاو نه علاوه د عام خلکو د پاره په شانت د لیوه دی چې د هغې خلکو ایمان او د هغې چې دی هغه عقیده او د هغې دین چې دی دا ماتی لګیا دی، صرف دنیاوي غرض دی، صرف نفسانی غرض دی. ځان باندې یو لوباده د صوفیانو اچولې ده او په هغې کې د خلکو په ایمان باندې حملې کوي، د خلکو ایمان ماتوي، د خلکو دین ماتوي، عقیده ماتوي. په ظاهر ځان نه یو صوفي جوړ کړی وي، په حقیقت کې هغه صوفي نه وي. دا درې قسمونه صوفیه کرامو بیان کړي دي. حقیقت کې په دې کې صوفي چې دی هغه د اعلی مقام خاوند دی. متصوف چې دی دی کوشش کوي کېدای شي الله تعالی جل جلاله د هغې د زمرې نه یعنی شمار کی. او دا مستصوف چې دی نو دا چې دی د خلکو د ایمان ډاکو دی. داسې ډېر خلک شته دی اوس بدعقیده خلکو هم ځان دپاره چې دی پیران پیدا کړي دي او هغوی وایي ته چې پیرانو پسې ګرځې خو دلته پیر شته راشه د هغه نه بیعت وکړه که نه. هغوی مطلب دا دی چې هغه صحیح خلکو ته څوک ورنشي. نو دی په دې کې دا خلک راګیری، نو د هغه نه د تصوف د لارې نه خبر وي، نه هغه سره څه برخه وي، نه هغه ته د دې په باره کې معلومات وي. په خپل هم صوفي نه د صوفیاو سره ناست هم نه او نه د کوم یو کامل مکمل پیر په لاس کې لاس ورکړي، د هغه شاګردي موردي غلامي نه کړي او دی راولي په مسند باندې کېږي دا پیر دی او یو څو الفاظ یې یاد کړي وي خلکو ته وایي او په هغې باندې صرف غرض دی چې دا خلک موږ ایثار کړو چې دوی صحیح پیرانو له صحیح مشایخو له لاړ نه شي، د هغې خوا راټینګه نه کړي. دا د تصوف په باره کې چې د پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی د سر الاسرار نه او دارنګې د نورو کتابونو په حوالو سره
ما ستاسو مخکې د تصوف او د صوفیه کرامو شان بیان کو. الله